सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ु मिन अक़्तारिस समावाति वल अर्ज़ि फ़नफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इज़्ज़तमंदो औरइदुनको कतुनको सरंगा तासु ته معلومه ده زمونږ د ویډیوګانو جوړولو مقصد په معاشره کې جعلي عاملین چې د هغوی دعوی موږ سره موکلات دي، موږ سره پیریان دي او موږ سره خاپیری دي، او د دې په ذریعه باندې موږ د مرضونو تشخیص کو، مرضونه معلومو او بیا علاجونه کو، او د دې په ذریعه باندې هغوی انسانانو ته خلقو ته دوکې ورکوي، د خلقو عقیدې خرابوي، خلق ګمراه کوي، د خلقو مالونه لوټ کوي او د خلقو عزتونه لوټ کوي. نن زموږ د مختصر ویډیو عنوان دی جنات او انسانان، یعنی پیریان او انسانان. په کومه ځمکه چې موږ پاتې کیږو په دې کې زموږ د انسانانو تقریبا 10 زره کاله تیر شو، یعنی حضرت آدم علیه السلام نه واخله تر اوسه پورې 10 زره کاله عرصه وشوه، او د ځمکې جوړېدو هم څو سوه کاله کیږي. انسان د تاریخ نه مخکې دلته پیریان آباد وو، او دې پیریانو دلته یو فساد جوړ کړی و، ځان کې به جنګونه کول او یو بل وینې به یې تویولې، لیکن کله چې الله سبحانه وتعالی خپل خلیفه او نائب مقررولو نو حضرت آدم علیه السلام پیدا که او دنیا ته راولېږه. نو حضرت آدم علیه السلام د دې پیریانو حکومت ختم کو او دوی غرونو او ځنګلو ته وزغلول. اوس په دې دنیا کې انسانان حکومت کوي، پیریانو دنیا ته یو جدا مقام ورکړی دی، اگر چې دوی په دې دنیا کې پاتې کیږي لیکن د دوی سیستم زموږ نه جدا دی. دوی زموږ نظرونو نه پټ دي، موږ ته نه ښکاري. دوی په طاقت کې موږ نه زیات دي، په آبادۍ کې موږ نه زیات دي، په عمرونو کې دوی موږ نه زیات دي. که زموږ عمرونه 50 شپېته او یا کاله یي نو د دوی عمرونه 1500 کاله، 2000 کاله، 2500 کاله یي. لیکن دې نه باوجود الله سبحانه وتعالی انسان اشرف المخلوقات جوړ کړی دی، او د انسانانو پیریانو دواړو پیدا کولو مقصد د الله بندگی ده. انسان دنیا په زندګۍ کې د الله بندګۍ پابند دی او دارنګې پیریان هم دنیا په زندګۍ کې د الله بندګۍ پابند دي. نو بعض روایاتو نه معلومیږي چې انسان د پیدایش نه مخکې پیریانو طرف ته الله سبحانه وتعالی انبیا لیږلي وو، لیکن انسان د تاریخ نه بعد د پیدایش نه بعد پیریان د انسانانو انبیاء او شریعت او د دین او د تعلیماتو پابند دي. چونکه موږ ته پیریان نه ښکاري او د پیریانو په باره کې موږ ته صحیح معلومات نشته، دې وجې نه په انسانانو کې پیریانو متعلق بې بنیاده خبرې او منګړتې قیسې مشهورې دي، او انسانان د پیریانو نه یره خوري او یریږي، او دارنګې واړه ماشومان پې یروي او ورکوټي ماشومان پې چپکوي. کله چې دا ورکوټي ماشومان وړوکوالۍ کې دا یره ځان سره راواخلي او دې یرې سره هغه غټ شي نو دا یره د دوی په زړه کې پرته وي. حالانکه الله سبحانه وتعالی انسان له چې څومره طاقت ورکړی دی پیریان د هغې مقابله نشي کولی. که انسان بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او دروازه بند کړي نو پیریان نشي داخلېدی دنې. که انسان بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او روټۍ خوري نو پیریان د سره نشي خوړلی. که انسان آیت الکرسي ووایي نو پیریان دته نږدې نشي راتلی. لیکن دې نه باوجود په انسانانو کې یو ناشنا یره پرته ده. په دې کې هېڅ شک نشته چې د پیریانو دنیا ډیره خوفناکه ده، او ځکه الله سبحانه وتعالی دا موږ نه پټ ساتلی دي. او څنګه چې ما ووي د دوی آبادي زموږ د آبادۍ نه ډیره زیاته ده،
که د انسانانو آبادي 7 اربه کېدای شي چې پیریانو آبادي 30-40 اربه. د دوی شکل، د دوی جسامت او د دوی حرکتونه که موږ ته ښکاره شي، کېدای شي چې موږ د دې د یارې نه موږ مړه شو، او کېدای شي په دې حکمت باندې الله سبحانه وتعالی دا موږ نه پټ ساتلي. د دې مثال لکه جراثیم چې الله سبحانه وتعالی دا دومره واړه پیدا کړي دي چې دا موږ ته نه ښکاري. او کو چېرته دا ښکارېدلی نو زموږ زندګي به څومره مشکله وه. مثلا موږ اوبه څښلې، په هغې کې د 50 روپو والا جرثومه ناسته وي، یا موږ سیب خوړه، په هغې کې عجیب غریب شکل والا یو جرثومه پرته وي، نو دا به موږ له څومره مشکله وه موږ ته. نو زموږ د سکون لپاره الله سبحانه وتعالی دا دومره واړه پیدا کړي دي چې دا موږ ته نه ښکاري. جدید نظریاتو والا خلق او دارنګې بعض ساینسدان چې هغه د پیریانو وجود نه انکار کوي، او دا هغوی دا نظریه ده کوم شی چې په خواص خمسه کې نه راځي هغه موږ نه منو. خواص خمسه مقصد چې 5 څیزونه داسې دي چې هغې وجود تسلیمېدی شي. مطلب یو شي بین وي، او د یو شي ساکنه وي، یو شي آواز وي، یو شي ته لاس ولګئ، او که دا 5 شیزونو کې دا شی نه نو هغوی د دې شي انکار کوي. نو دارنګې دا ساینسدان او نظریات والا صرف د پیریانو نه بلکې د فرشتو او د آخرت منکر دي. او دارنګې جراثیمو معامله عام انسانانو لپاره هم دغسې ده چې عام انسانان هم دارنګې د دې منکر وو، لیکن کله چې بعض آلات پیدا شو او بعض آلاتو په ذریعه دا ولیدلی شو نو هغوی د دې وجود ومنه. نن که داسې آلات نشته چې هغې په ذریعه پیریان چې کوم دی نه ښکاري، نو د دې دا مطلب بني چې د پیریانو وجود نشته. امید دی چې تاسو به دا ویډیو انشاءالله خوښه کوئ او تاسو به ترېنه فایده حاصله کوئ، او ورپسې ویډیو لپاره انتظار کوئ. ورپسې ویډیو موضوع به وي چې په پیریانو کې انبیا او د پیریانو اقسام. وما علینا الا البلاغ.